ویډیو به نه سکیپ کوئ. صرف یو دوه خبرې او دا تاسو والدینو ته خامخا ورسوئ. لکه څنګه شریعت یو جینۍ ته ځان له بیل حج له اجازت نه ورکوي، نو بیا دا په کم کتاب کې راغلل، په کم قانون کې راغلل چې یو جینۍ به ځان له یوازې سکول لځي او هغه به بیا یوازې په هاسټل کې پاتې کیږي او یو پړپړه موبایل به دې ورکړی وي. نو بالکل د هغې سره به بیا زیاتیات هم کیږي، د هغې سره به بیا ظلم هم کیږي، د هغې سره به بیا هر قسمه کیسه راځي. نو زه والدینو ته خاص کر دا درخواست کوم دا ویډیو په هر طریقې دا ورسوئ چې زه خو دومره ویلی شم چې دې موبایل د لاسه قسم دې بوډاګان خراب شول، قسم دې علما خراب شول. ما وکتل داسې بوډاګان چې هغه دا غټ موبایل یوز کوي، قسم دې ما په د خپلو سترګو کتل چې هغه ورسره خراب شوي وي. دکه شانتې ځینې ملا ځینې داسې چې عام لکه بس لا نوې ملاتوب ته تلي او د غټ موبایل یې ورکړي، هغه چې ناواده کړي وي هغه هم خراب کړی دی. بیا تاسو که وګورئ زمونږ دا نوې کل د الکان دا خو یې بیخي تباه کړي دي، غر کړي دي. تاسو وګورئ بس بالکل ټیک ټاک کې ته حیا او عزت ټول هر څه جامې ووتې. خبیا چې الکان پاتې نشول، بوډاګان پاتې نشول، علما پاتې نشول، نو بیا به جینۍ څه پاتې شي چې بیا یو جینۍ واده نه ده او تا ولا ټچ موبایل اخیستی دی. بالکل دا ته دغه جینۍ سره هم ظلم کې، د ځان سره هم ظلم کې، او بیا چې سبا حادثه راشي نو بیا په جړه پر یاد کې او سوشل میډیا ته راولې چې ما سره دا ظلم وشو، دا زیاتې وشو. نو چې وروسته په خفګان کې نو مخکې ته لږ سوچ فکر وکړه کنه، مخکې په دې لږه سختي او پابندي راوله. د ښځې ته ضرورت څه دی د موبایل چې هغه موبایل یوز کوي، د هغه د فیسبوک سره څه کار دی، د هغه د ټیک ټاک سره څه کار دی. نو چې کله فیسبوک او ټیک ټاک او دا یوټیوب استعمالوي نو خامخا ورسره دغه کیسې راتلی شي. تاسو وګورئ دنیا شی کیسې دغه زمونږ په دې ملک را روانې دي. د جینۍ سره ریپ وشو، زیاتیات ورسره وشو، تختولې ده، یارانۍ ورسره وکړه، بوی تله نکاح وتړه، پرېښوه، طلاق یې ورکو. دا ټولې کیسې د موبایل نه جوړوي، د موبایل یارانه شي او د موبایل نه کیسه ورانه شي. نو زه څومره ملګري مونږه ګوري د ټولو ته مې دا درخواست دی چې پلیز مهرباني وکړئ دغه موبایل د دغه جنکو نه والی او دې دپاره ښایسته دیني ماحول جوړ کړئ. او که تاسو جینۍ باندې سبق وایئ، علم پې کوئ یا کالج کې داخلوئ، نو داسې کالجونه، داسې یونیورسټۍ شته چې هغې کې صرف جینکې سبق وایي، نو په هغه جنکو په هغه کالجونو کې داخل کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.